بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية درس نمبر 39 يوكم سلويختم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. قلنا غلط الحس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء اسباب الغلط. پرون درس کی مون وضاحت کړو او علمو چې لادریه فرقه را پاسېدلې ده او د علم ضروری په سبعه اقسام کې کوم چې اقوادی په اعتبار د علم چې هغه دوه دي چې یو بدیهیات دي بل حسیات دي. په هغه دواړو کې زمون سره مناقشه کړې و، اعتراض کړي و چې حس کې مختلاف راځي، غلطی واقع کیږي، او بدیهیاتو کې مغاټ غټ اختلافات راځي، شبهه ورته عارضيږي چې بیا د غي د حل لپاره افتقار راځي، انظارو نظرونو دقیقو جوړو ته. استاد دغه دعوا چې حقایق د شیو ثابت دي او علم پدی متحقق دي، د غي د ثبوت د لپاره یو لارم نشته. مشاهدات ته ورځي احوال سړی ته یو سیس دود وختاري کولو که یاره مسله جوړي هغه د پکې بند کده اگزاس بند ک بیا بند ک بس او ګوره درس شروع دی، اگزاس بند کا اوله بٹن ده اوسه بند ک هغه مسله نه بس. ګوره پرون مونږه وضاحت کړو ښا، ما درته ویلو چې په دغه درس باندې ځان پوي کې دغه نمخ کې یو تمهید توتیا مقدمه پیجنا پکار خو نه و چې بیا درته وایم کو چټیانه د اختر تیری شوی دي نو اکثر طالبان نو کم راغلیو دغه په خاطر چې دا بازي ورکراته ګران دي نه بیا درته وایم خو هم ده او سره نه ویم وایو. نو ما پرون دا وضاحت کړو، دو طرزونه ما مختار کړو. یو هم درته ویلو چې ګوره ما مخکې تا ته بحث د قیاس چیړلې چې قیاس څه ته وایي، مرکب من القضایا دغه د قیاس حاصل له تا مې درته ویلو کنه. بیا مې ور سره پرون دا وضاحت هم ستا خدمت کې وکړو غماشومې تلار ورکا چې یو صورت د قیاس دی، یو ماده د قیاس ده، بیا د قیاس کې تقسیم دی په اعتبار د مادي. نو ما عرض کړو چې صورت د قیاس عبارت دی د هغه هيئت حاصلنه، د هغه هيئت حاصلنه چې هغه د ترتیب د صغرا او د کبرا او د تکرار د هر یو ست نه حاصل شي. صورت د قیاس څه ته وایي؟ اغه هيئت حاصله ان ترتیب الصغرى والكبرى وتکرار حد الاوسط. صغرا د کی خدا، کبرا د کی خدا، حد اوسط د پدوانو کې مقرر ک چې کم هيئت د دین حاصل شو دي ته وی صورت د قیاس. دا صورت د قیاس یو نفس قیاس او یو صورت د قیاس دی، یو ماده القیاس ده. او ما درته پرون ویلو چې ماده القیاس عبارت ده د غدو مقدمو د قیاس نه. یو مقدمه د قیاس سره خو صغری بل کبرا وی کنه، لکه ته دعوه کې دي چې العالم حادث، بیا ورته صغرا ذکر کې لانه متغیر، ایو مقدمه بل مقدمه دی وکل متغیر حادث، دا بل مقدمه شو. نو دا دو مقدمه د قیاس چې دی تسویل کیږي ماده د قیاس. اوس قیاس په اعتبار د مادي منقسم دی 5 اقسام تا. په اعتبار د مادي قیاس او اقسام لري 15 لري.
یو توی قیاس برهانی دویم قیاس جدلی او دریم قیاس خطابی څلورم قیاس شعری پنځم قیاس سوفسطی په اعتبار د مادي د قیاس اقسام پنځه. اوس پدې کې چې موږ په کتاب حل کوو دا یو قسم د قیاس رالو چې قیاس برهانی دی. څه دی؟ قیاس برهانی دی. نو قیاس برهانی عبارت دی د هغه قیاس نه چې د مرکب وي د قضایو او د مقدماتو یقینیو نفس الامریو نه. قیاس برهانی د کوم قیاس نه عبارت دی؟ چې مرکب وي د قضایو او د مقدماتو یقینیو نفس الامری نه. بچې پیږي کنه پیږي؟ او ما در تارس کړو چې دا قضایا چې دا ترکیب د قیاس برهانی تی راغله دا قضایا عام دي کدا بدیهی وی او کدا نظری وی. امه درته پرون ویلو کنه مثال هم درته ما پیش کړو لکه ته وی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله دی او بیا سوې وکل رسول واجب الاطاعه او هر رسول واجب الاطاعت دی. نبیا فمحمد صلی الله علیه وسلم واجب الاطاعه. خو اوس هغه قضایا او هغه مقدمات یقینیه چې داغینه قیاس برهانی مرکب کیږي. ما در طویل چې دغه تقسام د علم بدیهی وي د علم ضروری وي او دغه تقسام د مقدماتو یقینیو د قیاس برهانی وي. ما در طویل چې دا او قسم دي لکه بل تعبیر سره لن چراتو شي به جواهر الفرائض والا یا نور الشارحین وغید سویل دي چې علم په دوه قسمه دي. یو علم ضروری دی یو علم نظری دی. علم ضروری هغه ته وی چې موقوف نه وي په نظر او فکر باندې او علم نظری هغه ته وی چې موقوف په نظر او فکر باندې وي. دا وضاحت مونږ کړو کنه. اوس راشه هر چې علم ضروری دی نو د علم ضروری د جمهور په نسبت باندې او اقسام دي. سو اقسام دي او اقسام دي. نمبر 1 بدیهیات اولیات هم ورته وي. دویم حسیات، دریم فطریات، څلورم وجدانیات، پنځم تجربیات، شپږم حدثیات، اوم متواترات. خو شی په خبره باندې بیا ما پرون تاسو خدمت کې عرض کړو چې بدیهیات اولیات کوم قضایو بدیهیو ته وي. نو دا هغه قضایو بدیهیو ته وي چې ستا ذهن تراشی نو بدون د دلیل نه عقل په یقین حاصلې احتیاج پکې دلیل ته نیوي. الکه پرون درته ما وضاحتونه کړو غنو کړي چې دا کم قضایې بدیهیه دي چې ذهن تراشی نو بدون د دلیل نه عقل سکی تسلیمیه او یقین پکې. لکه ته وی چې کل اعظم نه د جزنا او کل نشته اعظم د جز نه. دا بدیهی خبرې دي. بیا تماویل چې رشیدی فی المناظری لیکلي دي چې بدیهیات او اولیات کې څوک دلایل نه وي پدې کې تنبیه کافی وي پدې کې تنبیه بستا کفایت کوي ویلی مو کنه. او دویم مې درته ویلیو چې د علم ضروری دویم قسم هغه حسیات دي او دې ته مشاهدات هم ویل شي. حسیات او مشاهدات ټیک دي. او ما درته ویل چې دا هغه قضایي بدیهی دي چې پدې کې حکم بذریعه الحواس لګي. او ما درته مثال پیش کړو چې شمس مدویه نور رڼا کون کې دي خو پسترګې ګوري په قوه باسره باغی ګوري مشاهده کې ستا حس سره تا ته پته لګي چې نور رڼا کوي. نو پکمو ها یعنی حسیات او مشاهدات هغه قضایو بدیهیو ته وي چې کوم قضایو بدیهیو کې دا حکم په ذریعہ د حس او د حواس لګي دغه ته وي حسیات او مشاهدات.
دا دوش او دریم مدرته ما ویلو چاغي ته ویل شي وجدانیات چې په حواس باطنیو سره غو معلومیږي خبره باندې پیږي کنه هغه کې حکم په ذریعه د حواس باطنیو سره لګي ولګ لګیدل تند لګیدل ستادي باطن کې سستا وجدانیات دي چې هغه پته لګي چې د وسلګو تند نو لګیدل او سلورم فطریات اما درته ویلو چې دې تسوي قضایا قیاساتها معا دې تسوي قضایا قیاساتها معا هغه قضایا چې دلایل ور سره دي اما درته ویلو چې دا هغه قضایا بدیهیه دي چې په دې کې احتیاج ال دلیل وی خو چې دا ذهن ته کله راشي نو فورا د دې سره د خپل دلیل مرضی مثال درته ما ویلو چې الاربع زوج سلور جفتی دا چې ستا ذهن تراغه چې سلور جفتی فورا ور سره دلیل لازم لانه منقسم بمتساویین زکه دا پمن سی اوه نو دا برابر تقسیمیږي او تقسیم دا یو نقطه بدرته په نوی مو پرون دا مونږ نو ویل تقسیم درې قسمه دي یو تقسیم قطعی دی یو تقسیم کسری دی یو تقسیم عقلی دی خبره باندې پوښولې تقسیم قطعی چې الته حصول د اجزاء په ذریعه د قطع راځي کپڑا راوالی او کینچه باندې کټکی دا کپڑا چې اجزاء شي دا اجزاء چې حاصل شو په سبب د قطع حاصل شو کنه دې د تقسیم قطعی وي یو تقسیم کسری دی چلته حصول د اجزاء په سبب د کسر الحاصلېږي ګلاس تر لړه کو شیشه در لړه کا روغ شیشه و ډیرو اجزاء ته تقسیم شو په کسر سره شو کنه یو تقسیم عقلی دی دا سلور چې ته په منځ وهینو سرشتیا په تبر او په تور خو نه وای دا چې منقسم کیږي دی دو ته دو دی خو پروزي د دی خو دا غو تقسیم عقلی کنه ولکه په نشولې اوس هم به ذهن کار کوي کنه کوي نو ګورا د فطریات مثال ما درته وی چې دا هغه قضایا دي چې ستا ذهن شریف تراشی دا احتیاج دلیل ته لري خو دې سره دلیل فورا ذهن ترازی سکیږي لکه فورا ذهن ته دلیل امرش او دې ته قضایا مع قضایا قیاساتها معا وتوي او مثال الاربع زوج سلور جفتی ولی دا چې ستا ذهن تراغه دلیل ور سره فورا راځي ځکه دا منقسم دي وایا بمتساوی برابر تقسیمیږي نو کل ما هذا شانه او کم شی چې برابر تقسیمیدو فهو زوج فالاربعه زوج وسلور شو دم جوش الکه دا ویلی مکنو ویلی پنځم تجربیات هغه ته وای چې پدې کې دا هغه قضایا بدیهیه دي چې پدې کې دا تصدیق د بار تجربی کولو نه بعد حاصل شوی یا حاصلېږي ټیک شو جی وو داغه مثال درته ما پیش کړو چې سقمونیه د مسهل د صفرا بیماری درته ولګي دا سقمونیه جمال کوټه وخره صفرا با ختمش داغه د پر مسهل ده اوس دا تجربیات دي د بار تجربی کولو نه بعد دا تصدیق حاصل شوی دی چې بالکل یار سقمونیه کې دا کمال شته د اسهال د صفرا راولي او یو درته ما ویلو چې هغه ته حدثیات وای سوته وای حدثیات ورته وای او حدثیات درته هغه تعریف ماده کړو چې دا هغه قضایا بدیهیه دي چې پاغي کې وایا هغه کې تصدیق په ذریعہ د حدث حاصل شوی وي او حدث خدرته ما ویلو سین سره دی تا سره نه دی زیرکه او دانایه ته وي چې ظهور د مبادی راشي بغیر د حرکت فکرینا او بیا انتقال د ذهن چرته لرشي لګوایا د مبادیونه مطالب ته فورا ذهن شي منتقل شي اما ته د حدث او د فکر درمیان کې فرق هم بیان کړو چې په حدث کې حرکت فکری نیوي او فکر کې دوه حرکت وي هغه وضاحت پرون ریکارډ کې شته هغه بیا وره نګورا لا ادریه فرقه را پاسې دلا هغه وی
چې تاسو دا خبره کوي چې حقایق د شی ثابت دي او علم پدې متحقق دي، نو علم دا خو دوه قسم لري، ضروری دی او نظری دی. ای ضروری ته برش ضروری او اقسام لري، او سره کار نه لرم. ما درته ویل چې په اعتبار د علم پدې سبعه اقسام د بدیهیاتو کې اقواترین قسمونه دو دي، بدیهیات او حسیات. لادری وی چې دا اقوا په اعتبار د علم د بدیهیات او عالم د علم ضروری عالم چې هغه د دو دي، بدیهیات او حسیات. خبره باندې پوښښلې کنه. نو کوم چې دا بدیهیات دي او حسی دا سوي وته یاره خدای پاک دا حسیات اول راواله. کوم چې دا حسیات او مشاهدات دي نو په دې کې غلطي راځي. ولتنه ګورې چې کانی سړی ته یو شی دوخ کاری، ولتنه ګورې چې صفرا بیماری چاته لګېدلی صفراوي وي، هغه باندې شات خوږ شم تاریخ لګي، نو پاغي کې د غلطي راځي. او دا غرنګ دا علم ضروری د سبعه اقسام نه دویم قسم چې اقوا دي په اعتبار د علم بدیهیات دي. بدیهیاتو کې بلاغت اختلاف راځي، ورکه واقع کیږي او شبهه ورکه عارضیږي وته چې بیا دا شبهه د حل د پاره وایا سړی محتاج کیږي، احتیاج پیخیږي باریک کو جوور نظر ته. لکه وقلا وګوره کنه، او بیا وی چې ګوره نظریات دغه بدیهیاتو کې خو اختلاف راغی دا او حسیاتو کې د غلطي واقع کیږي. او هر چې نظریات دي د علم دویم قسم چې نظری دي، نظریات دا خو فرع د بدیهیاتو ده. ترتیب د ضروری چې ضروری ترتیب دی ورکو دا غیر نظری پیدا کیږي. نو چې فساد په ضروری کې راغی، فساد د ضروری مستلزم دی فساد د نظری لره، دا د فاسد شو. نو یو ذریعم د پاره د اثبات د حقایق د شیو یا د پاره د ثبوت د تحقق د علم په دغه شیو د پاتې نشو. دا د پرون درس خلاصه وا چې د لادریه فرقه اعتراض کړو. نن به ورته دی جواب ورکړي چې نه وروره تا د حس د غلطي خبر وکا چې حس کې غلطي راځي. نو دا غلطي د حس دا په بازو کې راځي، ټول حواسو اغور باندې معطل او خراب او باطل مگر زوا. دا د وجه د اسبابو د جزئی اسبابو د وجنه بعضی حس کې غلطي واقع شي. نو کداغه بعضی جزئی اسباب د بل چا حواسو کې ران نشي، نور حواسو کې بیا دغه غلطي وایا هغه ناراضي. نو دا غلطي په حس کې د وجه د باب اسباب جزئیونه د منافات د صحت د نور حواسو سره نه لري. البته په داس اسبابو کې غلطي نه، دغه حواس به صحیح کار کوي. په خبره باندې پوه نشولې هغه اسباب د غلطي په غزي کې منتفي وي، البته غلطي ناراضي. نو که یو ځکه اسباب او جزئیو کې څه غلطي راغله، داغه د وجه هیڅ کې غلطي راغله، نو ته داغه د وجه دا ټول حواس غلط مو آیا کنه هغه ته څه غلط وای دا وته وای. الکه پونه شي پښتو باندې او کوم چې تا خبره کړې و چې بدیهیاتو کې غوړي اختلافات واقع کیږي، نو داغه جواب ولدا ورکړي چې دا بدیهی کې چې دا کم اختلاف چې راځي دا د وجه د عدم الالف الفت ورسرنی، چې کله ورسره الفت پیدا شي نو به اختلاف خپل ختميږي. دا اول کې چې د اختلاف خبره ته کې نو د اختلاف کله کله د وجه د عدم الفت او انس ورسره ني، او یا په دې تصور کې په خفا په درغلي چې کله د خفات خوښ سوچ وته و کې به منی، نو دا خو منافات د بداحت سره نه لري. او چې کوم تا د کثرت اختلاف خبره کړې ده چې مناطق عالم ته قدیم وي او اهل حق ورته حدیث وي، دا خو اختلاف راځي، اختلاف کثرت اختلاف، نو دا د وجه داغي نظر فاسد دی ځکه داسې کوي کنه صحیح نظر دی ورته کې بیا د اختلافات ناراضي. خبره باندې پونه شولې. نو دا کثرت د اختلاف د وجه د فساد د انظارونه د منافات د حقانیت د بعضی نظریاتو سره نه لري. بعضی نظر به صحیح وي، بعضی به فاسد، ځکه به د اختلاف دغه د وجه جوړ شوی وي، دغه د وجه ټول
نظریات فاسد او خراب باطل او غلط دا ورته موایا. خو بیا اخر کې وی چې بس حق خبره ده چې د سوفسطایو د دې ډلې سره یا د درې واړو سره مناظرې ته لار نشته. دې سره بس مناظرو کې سو پیښه ومه. بیا خاص کر پدې کې د درې ډلې چې دا وې دی په یو معلوم باندې مسکې اعتراف نه کوي چې باغی سره مجهول ثابت شي. دې سره بس مناظره وکړي. وې دې سره که مناظره کې نو دی له تعذيب بالنار ورکا. په دې زم شارحینو سم شور جوړ کړي دي. تعذيب بالنار لا ينبغي الا برب النار فكيف قال تفتزاني چې بل الطريق معهم تعذيبهم بالنار. تعذيب بالنار خدای رب النار سره خای د څنګه دا خبر وکا. مړوي چې دا ژړ درته دی پوزي د مړې ترا ولي وي خامخا سړي خلین او قلم نه دا خبري وځي. دا دومره ګډي وډي دی ویل نو د تنګ شي وسه ویل بس جوابونه نورم شي دا ورته زه هغه تاسو د ذهن موافق سره خبره کوم کنه. نو نبراس والا او نورو شارحینو په دې جوابونه کړی دي. خبره باندې پوښوي بس په اور ولا عذاب ورکوي خپل به ومني. شرح مقاصد کې جواهر الفرائد ولات نقل کړي دي اغم دا خبري کړي دي. او بیا بدرته وي چې سوفسطایه ولي وي ناغه به سباوي او بیا په اسباب د علم ته خبره جوړيږي. نو اوس کتاب شریف ته لګ بیا وګوره نو بس ان شاء الله لګ به ور باندې نن پوښوي او چټیانې چې څوک څومره دی کینو هغه عمره کوي زیاتې مکوي. بیا ګوره موږ ته مسله جوړه کړي ځان ته مسله جوړه کړي. نو ګوره قالو لا درې فرقوي الضروريات علم ضروري چې هغه ضروريات دي داغي خو اقسام دي خو نه چیړم کم چې پکې په اعتبار د علم مقوا دي چې هغه دو دي چې حسيات دي او بديهيات دي. نو هغه دو تر عالم منها بعض د ضرورياتنا حسيات دي والحس حس او مشاهده قد يغلط كثيرا دا کله کله ډیر زیات خطا کی غلطی کله ولی لکه کانه سړې ير الواحد اثنين هغه ویني یو دوا یو مرته دوخ کاری والصفراوي ز صفرا مرض والا قد يجد الحلو مرا کله کله خوک شي تاریخ موزي. نو هیڅ کې خودي غلطي واقع کیږي ته چې دا مونږور دا موجود دي ته غلطه کې واقع شوی مونږ کوم دي چې موجود دي مونږ ته غوړ پته شته چې موجود دي مونږ نه پوي. او کته چې زمونږه مشاهدات وي نو مړه مشاهده هیڅ کې غلطي واقع کیږي. دا کہانی ته یو شی دونخ کاریږي اصليږي یو شی نه دی موجود. حقایق د شی د سره موجود نه دي دومره د سپیر زمون دي. ومنها بديهيات او بعض د ضرورياتنا بديهيات وليات دي. وقد تكون فيه اختلافات پدې کې اختلافات واقع کی وتورز بها شبهه او عارضی کې دي ته شبهه دسه شبهه یفتقر فی حلها چې داغه په حل کې به احتیاج فيخي الى انظار دقیقه باریک نظرونو فکرونو ته. نو بدیهیات او حسیات خو دغه سی ور لاړل پوښلی نو لار پیدا نشو وای ستا حقایق د شیو ته دغه ثابتول ته نه د علم تحقق تام او هر چې نظریات دینه فرع د ضرورتو ده چې ضرورت ول ترتیب ورکه غیر نظریات پیدا شي او چې ضرورتو کې فساد راغو نظریاتو کې مراغي فسادها نو فساد د ضرورتو فساد د نظریاتو دي نو ټول لارې بندش نو داودي اي اهل حق ثابت نشوا. ولهذا دی وجنا چې کون د فساد د ضروری د فساد د نظری دی وجنا کسر فيه اختلاف القلم ډیر شوه دی پدې کې اختلاف د قلو مناطقه بعض سوي اغي صغرا کبرا غلط کدي او علم تقدیم وي قلنا مونږ وایو دا جواب وته ور کوي دا څور کوي دا نه سبب قلنا مونږ جواب کې لدري ته وایو غلط الحس دا غلطي د حس فل بعض په بعضو کې ندال اسباب جزئیه دا د وجد اسباب جزئیه ناراضي لا ينافي دا غو منافات نه لري الجزم د یقین سره بل بعض په بعض نور باندې په سبب د انتفاض اسباب د غلطي چالتہ به انتفاض اسباب د غلطي راغلي غزي کې بجزم وي نو که یو ځکه غلطي راغلي په بعضو کې د وجد د اسباب جزئیه
نو دا خو د جزم سره په بعضې نورو باندې منافات نه لري پوه نه شولې او کم د اختلافاتو خبره چې تا وکړه اول اختلافات فی البدیهی دا بدیهی کې چې اختلافات ته ویل راځي نو دا لعدم الالف کسره د همزې نبراس والا وي لکه چالته الفت او انصت سی دا نوي که انصت پیدا شي به اختلاف ختمیږي او لخفا یا خفا راغلی په تصور کې که خفا لاړه شي به اختلاف ختمیږي دا خو منافات د بداهت سره نه لري لا ينافي البداهه او کوم چې کثرت د اختلاف خبره ته وکړه او قلو ناغه د وجه د فساد د انظارو ناراضي ناغه منافات د حقیقت د حقانیت د بعض نظریاتو سره چې بعض نظریات د حق وي لکه دا نظر د اهل حق چې عالم حدیث دی اگر که ور سره بعض مناطق اختلاف کوي فلسفه وغیرہ چې غي عالم تقدیم وي نو دغه اختلاف د وجه د بل خو باطلیږي نه دغه حقانیت سره خدا منافات نه لري العالم حادثون دغه نظر دغه په حق باندې مبني دي په حقانیت مبني دي په نشولې اختلاف سره بوي والحق یزم ستړی کړي حق خبره ده انه شان ده لا طریق لار نشتا ال المناظره مناظری ته معهم ندی سفستیو سره خصوصا بیا خاص کر پدې رزلانو کې مع لادریه فرقه سره لانهم زکدار رزلان لا یعترفون بالکل اعتراف نه کوي به معلومین په معلوم باندې معلوم شی باندې مې اعتراف نه کوي نه مني دې د پاره چې ثابت شي پاغي باندې مجهول شي بلکې لارا بل طریق لارا چې دا هغه تعذيب د دې بنا پور ول عذاب ور دې د پاره لیا تعریف او يحترقو چې اعتراف کوي وی مني چې والله اور خو یو شی دی موجود دی او یا مکو چې اوس وځيږي چې بس ختم شي ما درته ویلو کنه لیټر به ورته استوړي وسوفستیا دا به سبب خبره کوي د بسته صلی الله علیه خیر